الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دویم پارا 235 نمبر آیات مبارکنا نوے درس دے ولا جناح علیکم او نشتد سگنا پتاسو فیما پہغسکی عرضتم به چی شارک ویتاسو پاغی سر من خطبت النساء د پیغام د نکاح د زنانونا او اکننتم یا پټ ساتیدا فی انفسکم پخپل زړونو کې علم الله والله تفتو انکم چبیشکتا سو ستذکرونهن زرد چرایا دوی بدا زنانا د پار د نکاح کولو ولکن لا تواعدوهن لیکن وعدم کوي د دې زنان او سر سرن پپټا الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا چوي تاسو نه د شریعت مطابق ولا تعزموا قصد او اراده مکوي عقدة النکاح د تړلو د نکاح حتا يبلغ الكتاب اجله تر دې چورسیږي عدت خپل نیټه ته کتاب دیږي کې پمانا د عدت ده وَاعْلَمُوا فُوهَ شَيْئًا أَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ يَعْلَمُ فُوهِهِ مَا فِي أَنفُسِكُمْ پاغس جستاسو پزرنو کیوی فَاحْذَرُوهُ ند اللہ نو یریگئی وَاعْلَمُوا فُوهَ شَيْئًا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ چې بشک الله ډېر بخون کې د حلیم او صبر والده دا آیات مبارکه لفظي ترجمه وا ګور بعضی آیاتونه په ډېرو مسائلو مشتمل وي دیو جن بعض روایتو کې راغلي اهل علم حدیث ذکر کړي ویو آیات سره د مسائلو چې سړې زده کی لکه سل رکعات نفل جوړي سل رکعات وسور وخت کې کوي دیو جن توجه پکار وی او دا قران داسې کتاب دی چې طلبه عوام عالمان او عوام په یو شان دی پويږي اگر چې په فهم کې تفاوت وي خو الله آسان کړی دی یو بل د بنده کتاب چې وینو خاص خلق به پی پوي خدا الله کتاب چون کې د ټولو د پاره راغله ابار بار وی ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر دې کې دا وی چې یو زنانه په عدت کې دا نو حالت العدت کې بدیت سوک د نکاح پیغام نه لګي پسریحی الفاظو کې کچا د عدت په دوران کې چې یو خزي خاون مړ دی
او د نکاح پیغام ولي ګلو نو دا روان دي. امام قرطبي وی اجمعت الامه على ان الكلام مع المعتده بما هو نص في تزوجها وتنبيه عليه لا يجوز. اجماع دا د معتدی سره داسې خبرې کول چې هغه صریحي وي پدې کې چې دې سره د نکاح کول غواړي نو دا جایز ندي ځکه دی آیات کې الله منع کړی دی. دی آیات مبارکه کې الله منع کړی. بعض خلک داسم کوي ګورا مسله باندې عوام ځان پویول پکار دي اپرون ما وی چې علماء کرام چې نکاح تړي نو ځان دې لک پوي چې څه چللې. ځنې خلک داسي وی چې یو زنانه دا او دا غي خاون مړ شو نو زر زر رانیول کوي عدت تیر نه دی بل ځکه نکاح تړي. بل مسله دا سره د شریعت که یو زنانه د پلار پکور دا خود دی نکاح شرعی د خاون سره تړلې شوی وا نو کدا خاون مرشي بیا هم دا سلور میاشتې لسره د عدت تیرای سپو شوی په خبره اې د پلار پکور د واده شوی نه دا. نو دی اوقاتو کې ځلې وخت زنانا د خو خویونو اخلاق او خاون دی نو خلق را منل کوي ویره دا یو مرشو اوسنه سو کېونه مری په عدت کې نکاح وتړل. په عدت کې نکاح حرام او ور تیر شول لاله او آیات لو ور ولا تعزموا عقده النکاح نهیدا اراده بنکوي د نکاح د تړلو دیو جن ک عدت کې چا نکاح وتړل نو دا نکاح کل عدم دا. اصلي وخت کې بعض خلک په عدت کې واده مو کې نو د عدت د پاسه عدت راغه او مسله ډېر ګرانه شو بیا اوس یو مفتی تا یو عالم دین ته په دې مسله کې رجوع پکار وي. د دې کې دا مسله ذکر کړي د آیات ترجمه مواورې د وای تاسو ته دا ګناه نشتا ک تعریضا وایي. تعریض کې تعریض دې ته وایي چې د دې زنانه روان دي سوکو وي چردا سی یو نیکه زنانه وي نو نکاح اراده لرم یادا سی وي چرکه زما په قسمت کې یو نیکه بیبي الله لیکلی صرف وایرو لدیلا. تعریض وی اشاره ته التعریض الایما والتلویح اشاره ته وی نو دا اشاره ده بالکلام کلام نه دی چې کی صریحی ذکر ده اشاره نه وي. خطبه وی الاستنکاح تا او طلب النکاح تا داغه الفاظ علماء دا سی ذکر کړي. صریحی پیغام د نکاح نشي لګل دا سی ویل شي چې انی اريد التزوج ير زما د نکاح اراده را و انی لا احب امراه من امرها وامرها دا سی یو زنانه خو هم چې دیندار وي د دې صفات وي او دا سم ویل شي لوددت ان الله كتب لي امراه صالحه صریحی د نکاح پیغام لګل الله منکړي دی آیات کې بیا ولوس ګورئ ولا جناح علیکم نشتد گنا پتا سفیما فهغس کې عرضتم به چی شارک وی تاسو باغ سر من خطبت النساء د پیغام د نکاح د زنانو نه اشارتن وای او اکننتم فی انفسکم یا پټ ساتي دا خبره په خپل زړونو کې علم الله والله تپت انکم ستذکرونهن چې بشک زرد جتا سرایا دوی بدا زنانا ولکن لا تواعدوهن سرا لیس روادی مکوی پپٹا اې د سر معنا سو جماعا
لانه مما يسر اې د صحبت او د جما وادي مکوي زکدا خبر پپټ کی دیشي یعنی دا سمو ایلا تقولوا فی العزه انی قادر علی هذا العمل. او د سرن په تفسیر کې د علماء نورم مختلف اقوال دي. سو کوئی سرن نکاح وای چې پټه دی ور سره واده او کا چې ګوره عدت تیر شي نو نکاح ما سره کې او تعریضن او اشارتن ویل شي. او باز علماء د سر معنا په زنا سرم کړي دا. الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا چې وای تاسو وینا نیکا ولا تعزموا عقدة النکاح او قصد و اراده ملرید تړلو د نکاح حتا يبلغ الكتاب تر دې چې ورسیږي عدت اجله خپل نیټه تا. واعلموا فوها شيئا ان الله بشك لا يعلم فوهيږي ما فی انفسکم اغجستاسو پزړونو کې فاحذروه نو دا الله نه ويریږي. وعلموا فوها شيئا ان الله بشک الله غفور ډیر بخون کې دے حلیم او حلم او صبر والده. لا جناح علیکم نشتد گناہ پتاسو ان طلقتم النساء کطلاق مور کو زنانو تا ما لم تمسوهن ترسوچ مدی مسکڑینی یعنی تشن کاشوی وادن رشوی او تفریدو لهن فریدوا یا منوی مقرر کړی دیل رسم مہر مقررول. ادا معنا نه لګی چې طلاقونو ورکولو کې ګناه نشتا. دې کې مسله ذکر کړي سو کسي به څه طلاق ورکړي دا خلوی د نقصان خبره ده. شیطان ټولو کې زیات د خزي او خاون پروانی په طلاق خفقي مخکې درلته رسول ادا سي ضرورت پیښ شوه دی او په هیڅ طریقه کور نه جوړيږي نو ته د الله تقوادار علماء سره مشوره وکړه چې مال داسې مسله مخې لرا مال سکول پکار دی. رجتاله اصول علماء کرام مشوره درکې داسې بازو خياران سمجھدار مشران وي او ای د هر چا کور جوړول غواړي او داسې الله نه یریدون کی په هر کلی کې وي چې هغه خبره د قبر د پاره کوي. ا د قبر خبرې چې څوک د قبر د پاره کوي دوی د چا کور روانه نه اچھا چې قبر هیر کړي نو هغه د خلکو د کور دروانی خبر داسې خلکو سره مشوره سره وکي. اے طلاق راغه لا وادم نه ده شوه او محرم نه ده مقرر ځکه مسله دا چې د بلا محرم نکاح درستیږي مہر فرض ده خو اهل الملک دي کده مہر ذکر ورشو نو مہر مثل لازم شو. مہر مثل دی ته وای چې دغه زنانه د پلار د طرف نه د کوم زنانو مہر د نابددي حساب شي. نو دی وخت کې ک طلاق راغې نو الٰه العالمین فرمای ومتعوهن صفید ور کوي دویتا دې ته متعد طلاق وای. او تاسو لکه د فقه مسله یاد ای نو هر متولقی ته متعور کول مستحب دی او چې کومه ته مہر مقرر نی نو مذهب حنفی کې داوی دي تورکل فرض او واجب دی. هر متولقی ته متعور کول دا مستحب دی او کومه چې مہر مقرر نه دی تورکل سدي وجوبی حکم دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی متعد طلاق سلا وی اعلا پک داد چې یو خادم غلام ولا ورکا
اته دینه کته دار جوړه جامه ورکا ابن عمر رضی الله عنه کم نه کم 10 درهم دی امام ابو حنیفه رحمه الله وی کم نه کم دادی یو جوړه لوپټا چې دې ټول بدن پکې پټ شي ورکا نو دا د وسو طاقت مناسب ورکول دی لکه پرون تاسو اوریدل حسن ابن علی رضی الله عنهما چې طلاق ورکو نو لزر درهم ولېګل سمر چې ډېر وینو خبره ده ومتعوهن دیل سفید ورکی او سجوړه جامه ورکی علی الموسع قدره پمالدار بی پانداز د مالداری دا وعلى المقتر قدره او پغریب بی پاندازی د غریبی دا متاعا بالمعروف دا تاکید دیو مصدر دی دو متعوهن د پارا ومتعوهن متاعا دیل فائدہ ور کئی فائدہ بالمعروف د عرف و شریعت مطابق حقا علی المحسنین دا خبر حق او لازم د پنیکانو وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ أَوْ كَطَلَاقٌ مُور کړي دویتا کطلاق مور کو دویتا من قبل ان تمسوهن مخکد دین چلا دایمو مسکړي ندی وعدن دې شوه تش نکاح شرعي شوی وا وقد فرضتم لهن فريضه او بشک مقرر کړي ویتا سودید پارس مہر مقررول فنصف ما فرضتم نو نیم بيداغن چې تاسو کم مہر مقرر کړي اے نکاح مشوا مہر مقرر شو خود وعد کول نمخ کی خاون طلاق ورکو نو نیم مہر بری خزل ورکای کزر روپای دې نو 1500 مہر ورکای الا ان يعفونا مگر دا چې دا زنانه معفو کی چې زدا نیم عالم او يعفو الذي یا معفو کی هغه کس بیده عقدۃ النکاح چې پلاس داغ کې عقدۃ النکاح هغه غټه د نکاح دا چې دا زوج دې چې دې مالک د عقد النکاح دې وګور اکثر او جمهور دا وایي چې الذي بيده عقدۃ النکاح دا خاون نه کده نکاح برقرار ساتیو که ختمیه د طلاق مالک له خذ طلاق نشي ورکوله او يعفو الذي یا معفو کی هغه کس خاون ته مراد ده بيده عقدۃ النکاح چې پلاس داغ کی غټه د نکاح دا دی وی چې زادو نیمم واپس نالم بلکې ټول د دې شول وان تعفو او دا چې تاسو معفو کوي خاوندانو ته وي اقرب للتقوى دا ډېر نږدې دي د پاره د پرهیزګارۍ ولا تنسوا الفضل بينكم مې روي هغه احسان په خپل منځ کې اې د نکاح شرعي د وجنه الٰه العالمین د خزو خاون په منځ کې یو جوړ او تړون او محبت راولي وای مې روي هغه احسان په خپل منځ کې ان الله بشک الله بما تعملون بصير په هغه چې تاسو کوم عمل کوي بصير لذن کې حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ورمخ کې اورستو د نکاح او د طلاق او د عدت مسائل لی پمنس کې حکم کو وای پابندی کا وای علی الصلوات پمنزنو مخ کې اورستو سره سم مناسبت او ربط نشتا
دیت زمون دی مشایخ بوی ادخال الہی پابندی او حفاظت کوي پټول منزنو په وقت کې ادا کوي والصلاه الوسطى خاص کر مزدرمیانا وقوموا لله قانتين ادری گئی الله تا تابدار دلته د ټولو منځونو حکم کو او به خصوصا د درمیانه مز حکم کو د صلات اوستوا بارکه د سلف غن اقوال دي اگر چې یو غر قول د پکې اگر رسو ذکر کو خوخي سره د علماء اقوال په جنسو کوئی دین د ماسپخین مزمرات ده زکه دا د ورځې په منس کې زکه ورته صلات اوستوا وي درمیانه مزوي د ماسپخین ده لأنها تفعل في وسط النهار دیم دار چې دا د مازیګر مزده ځکه د دوو منځونو د ورځې په منس کې ده او د دوو د شپې ایو د ماسپخین او د سبا مستمخ کې دا د ورځې منځونه دي او دو د شپې منځونه دي ما خام او ما سوتند په دې منس کې ده دریم دار چې نه ما خام مراد ده سلورم دار دین د ما سوتن مز مراد ده پینزم دار چې دین د سبا مز مراد ده او دا ټول د سلف او صحابه او اقوال دي یو قول په کدام د چې دین وتر مراد دي سو کوئی صلات ضحات مراد دي چاویلی صلات اللیل تے مراد دے سو کوئی د جمعی مست مراد دے و اکثر علماء و ادھاد مازیگر مزدے لکه حدیث د مسلم شریف کے راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اگورا دا الله او د رسول خبره ذکیږي نو ورته متوجی ناسی او استاد کړه له زور نه کوي نو بری خفقیږي مې بای سبق نه یادې دی په لګورای دا زور نه کو استاد نه کوي نو بیا څوک سبق نه یادې زموږ تجربه شوه ک پس پیډه ګیرا در ل طالب ناس ته خو جو استاد سوي نه قسم دې کړي ټکه یادې هر چا تجربه خو به نه کړه دیو جن مو سره غټ طالبانو یو چې خبره ورل نه کو نو کتاب نګوري دا الله د حبيب خبرو ته متوجي کیږي ور جوړي کې به ملوي خیر الله چي نبی عليه السلام وای زما رب زما هغه امتی ک ناری نه ک زنانه نه همیشه د پاره تر تازه وساتي چې زما خبره اوري ا دې زړه کې ولا ځای ورکای ابه نور امت تدا سے رسای لکه څنګه اوریدي دا دین ګور امانت ده دا به موږ دکاو نو بل ته رسول کما غوګ نه نیولې نو بل چې رسول نو د دین په ځای به دیني او رسول او امت په یولیو ټکرو مصائب کې واقع شي غوګ بني شي ځان به پوي او دې پیغمبر علیه السلام دا سې ندی ویلي چې کمزې کې تر تازه وساتي نو ایدری واړه ځایونه مراد دی الله دنیا کې تر تازه وساتي قبر کې مو خیرت کې تاسو ګورئ څوک چې د علم حدیث او د قران خدمات کوي دنیا کې پجمی کې خګرم ناشته اپوړي کې خیخ ناشته خیخ کلی جامع صفا سوترا شولی تر تازه ده دا تربوی تیزی دا د پیغمبر غو دعا ده او قبر کې دې تر تازه وي سوي
یو لوی محدث تیر شوی علامه شوکانی رحمه الله وې د قبرو نو لار پیراتلا نو مجبورن حکومت اوس پړلو عدد د وفات سل کال شوی سورہ نو چې قبر اوس پړدو دا ستارو تازه پروت چې په کمر زیخو دا پیغمبر دعا ده نضر الله امرا سمع مقالتي وی الله هغه بندا ته تر تازه او ساتي چې زما خبره اوري او زړه کې زه ور کوي د پیغمبر خبرو قسم دې د زړه خبرې دی او د موږ زړه د دې لپاره یو قسمه اهل لري او په دې بدن کې نور داسې زې نشته زړه کې بسې ورکه نو د الله حبیب علیه السلام په غزوه احزاب کې مسلم شریف حدیث ده وَيَشْغَلُونَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ تَعَالَى بُيُوتَهُمْ نَارًا وای دې کافر مونږ د درمیان مزنه چې مازی ګرځ دا غینه مشغول کو الله دې کورونا دور نډکی یو مسله واوري اما مشهور د وای زمون پیغمبر علیه السلام خیری نه کړی وردا مسله دا چې اجتماعي امت له خیری نه کړی انفرادی د الله حبیب ډېر خیری کړی د جمعې او خطبه کې موږ دا ټول را جمع کړي چې صحیح حدیثو کې کوم ځایونو کې راغلي چې انفرادي خیری کړي هغه موزي کولو کعبه سره او په سر ورته لره او ډک بچیدانی واچولا نو د یو کس نوم یې غستی اللهم علیک بفلان اللهم علیک بفلان نو انفرادي ډېر خیری کړي دلته موږ خیری کړي اچ وی پیغمبر علیہ السلام خیری نه لیکړي نو د دین په خبر ځان پویول پکار دی هغه امت سره د نور پیغمبرانو اجتماعي خیری نه لیکړي انفرادي خیری نبی کریم علیہ الصلات والسلام کړي لکه یو کس هغه ته خیری کړي نو چې امر شو بخاری شریف کی روایت ده نو چې خخبه کو بار برو قبر کو بار رو غرزو کاره ګوره د نبی خیره بیا داسي چې مکه هم نه سنبالای ایوی دا مسلمانانه را غرزای بل رضی ولا غینا جوور قبرو نو بیا قبر بار را غرزول اخر ای کافرم پوښول چې دا خو مسلمان نه رو باسي بلکې زمکه سن کوي کمال آتا ترک بارک تاریخ لیکلی خدا کافر د دین تاریخ مټاوي مورخ اسلام مولانا سید محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه و فرمایل دا کسو چې ترکو نه اسلام ختمولو بانګي بن کړو موزي بن کړو نو دې چې مړ شو دې قبر نه قبولولو بار به غرزول کړه ګره داسې کارونه وی یاره پکار دا داسې به الله او رسول ناراضه کې چې بیا به خبر مسل کوي د الله حبیب خیرو کې غنو روایتو کې دا سراغلی دي چې دا د مازیګر مزده وګوره د مازیګر دا مزنه ده دا پټولو کې غوړ مزده الله ولا غورواله ورکړي اپدې کې همیشه زمونږ نه نقصان کوي د کور کې زنانه وي دا د کار کوم نو د مازیګر موضوع کې خو په مکروه وخت کې زمیدار وای یره دا ګوټ کوم او وتر را نه خرابېږي دا د ختمو مې بیا مسکوم نو وی کو نور بس پرې وته د مازیګر موضوع کو او په نور پرې وته دکاندار وای یره غاک دې بیا به خفای ادا سينوي چې الله به خفش نو د غاک د وجنا په بازار کې خلک وې زر کار ختموم اکثر بازار والا د لور باندو ناراضي کلی له بازار رسوم نو بس غزر کې د مازیګر مز مکروه وخت تلاړ شي الله حبیب فرمایي دا مز د منافق له چې دې په انتظار دې تر دې چې نور په ډوبېدو شو نو زر یو سلور ټونګي ولګولې د مازیګر مز اهتمام پکار وې اته تر ماسوتنه خو سوداګانې خرڅو خو ول خو موضوع کنا
نو بس علامه حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کوي په پاو کې ووالو هغه یو واقعیا ذکر کړي وې دا سپېچ اخکاری د سوي پسې پریزي نو دا سو غړندې د سپینا وې دا څنګه رونی سي تاسو په پښتانه وی پاو کې ووالو نو دا سو چې منډو کې نو یو سات پسو ګوري چې سپیرا پسې شته کنه بل دغه پاو کې وای سپې دا غوي پاو کې سره جمع لرا روانه خو پټه لار کې بل مسلمان ولاړ وي تاسو راخو میکار نه نو کته ولې ضرور صبر وکړه جمع وکړو بیا بکار کو نو بل جمع دی راګي راکا ا کاغذ سره یو 2 منټه ایثار شو په پاو کې واله جمع نه څه شو نو په پاو کې شیطان سره په پاو کې وای د مازیګر موس کې ګوره ملائکم جمع کیږي موږ تاسو سره ګوره د سبا د مزنا د الله د حبیب د فرمان مطابق ملائک را یوځي شي دا به د مازیګر موزه پورې موږ سره وي نو مازیګر موس کې به دا دواړه را جمعي بیا وته الله تپوس کوي وی الله چې موږ تلی امید سبا موس کولو چراتوم د مازیګر موزه وکړو حافظوا علی الصلوات پابندیو کوي پټول منزونو والصلاه الوسطى او خاص کر په مزدر میان چې مزدما زیګر دې وقوموا لله قانتين ادري گئی الله لتابدار عاجزي سر ادري گئی د قنوت غنه معنا غانه باز علماء یو لس معنا غانه کړي امام بخاری معنا کړي د قانتین پساکتین سرا چپ ادري گئی د دې آیات د نزول نمخ کې په مسکی خبره رواوي سلام به ټولو جواب به ورکولو الله حکم رو لګلو چودري گئی الله تچپ لکه حدیث د مسلم ابو داود شریف کې راغلی زید ابن ارقم رضی الله عنه كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه تعالی د حبیب په زمانہ کې موږ په مسکی خبره کولې یکلم الرجل منا صاحبه یو سړی سره باړخ لبل مسلمان ولاړو خبرې به کولې حتا نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام دا آیات چې رولې غلې شو نو موږ د خبرو نه منکړې شو موږ د خبرو نه منکړې شو د چپوالي حکم راتو شو وقوموا لله قانتين او نورم د قنوت غنه معنا غان راضي کله قنوت په معنا د مزم راضي امن هو قانت انا الليل اے هر غسوب چې مسکون کې د فاوقات د شپې کې او قانتين په معنا د عابدين امراضي وی قانتات اول قانتين والقانتات فإن خفتم فرجالا کيري دای تاسو فرجالا نموزو کای فرجالا نموزو کای پیدل فولاړ او رکبانن یا پسور لئی دایر د سنرا اے د دشمن یرالا یاد درنده یرالا ته یک سورلې نه کوزیګم نو دازه د درندگانو له مات بمی کی او دشمن ک کافر دے او ک مسلمان دشمن دے راغنه یریږي نو فصلوا راجلین او راکبین دا رجال جمع دراجل او دې کې د فقها او بیا اختلاف دي نو سوچ ولا کوي یا مچان شلا یا پکې ولګاو کوم لا تیارې پکې باندې زه تنګېږم وسو کو بیا تاسو ول اوسګار یې مچان شړول لا ازو ول اوسګار نه بای نګور راجل چاته وی هو الماشي على رجليه چې پخپو روان وي
پدی آیات امام شافعی رحم الله دلیل نیولې ای وی پتلو راتلو کې مسکی تورم چلو او موزم کوا اشاره ده د دې ګور دی یو آیات نه دواړه ائمه استدلال کوي امام شافعی رحم الله وی کتورا چلے نو دغه وخت کې مصدر باندې واجب ده امام ابو حنیفه رحم الله وی دې کې د رجالن معنا دا قیامن فولاړو کا امام ابو حنیفه رحم الله وی کدا سے حال جوړ شو چې ته په ولاړم مزنش کوله دی پر دشمن دې نو د یریدل کی قبله طرف دی یری اته په ولاړی دشمنم صحیح کې چې د حملون کی او رکوع لکسر چټه او سجدي لړې نو کدا سے حال کې نشي کوله بلکې ګرځې دل دی پکې امام سے وای باب رستو کی او قضا به رو ګرځي کدا سے حال په حالت یرا او جهاد کې جوړ شو چې ته په ولاړم مزنش کوله بلکې تل رات للبی پکې نو بیا دی رستو کی بیا دی سو کی رستو دی کی او د صحابه اقوال دی پدې کې بعض په موس کې تلیم دی او موزه کړه لکه جلیل القدر صحابي دی حدیث پاک د نسائی شریف او د نورو کې راغلی ناغه مسکولو نو سورلی ته تخته دا نو لاړو سورلی رو دیو ابو زمات نکو به خپل مسورو یو ناپو حسړي ډېر بده را دي ورته وي او صحابو کې لوی برداشت وغه چې سلام وګرځولو ورته یې ما کور دور لري دي کدا سورلی را نه تخته دلې نو تر ماخام خپل بچو ته نشم رسېده نو صحابو سکړي په مسکی سورلای په ستلی اورانی ولیدا دا امام شافعی رحم الله دلیل دی امام سے وای رجالن مراد صد قیامن مزو کای رجالن اے قیامن او دراجل معنی کړي واقفن اے په ولاړه فین خفتم کتا سویری د دشمننا یاد درن لگانو نا فرجالن نمزو کئی په ولاړه او رکبانن یا پسورلی اے پسورلی سوری او فرض دی رکول دی لک سر کا تھکو سجدی لډیر نګور داسې حال کې بیا فرضم کېږي پسور لای او داغي دوباره را ګرځولم نشتا دوباره را دیو چې زموږ علماء یوز د جیاز سفر وی نو سعودي جیازونو کې د مزه جوړ کړي ها بھائی او یو ساده مسلمانو پښتون ډېر خاص ورلی خو د مزه پکې نشناوله دا کافر جوړ کړي که مسلمانانو جوړول خو زه پکې جوړ کړي کافر مز پیجه دي نه او سعودي جیازونو کې یو د سعودي د عمله مسکای او جمع سره کوي هغه کې تقریبا د واتو کسانو تاسو ودرې دي شي مزه وي د نور جیازونو کې نشته نو که سعودي جاز کې مسافر کولو نو نمبر په نمبر سره شو کی زی او مزو کی دلورو کی نی نو باز سره په لار کې ودرېږي ګولا لار کې چې ودرېږي اوس بچاله دا د سماعتي ضرورت وي څومره تکلیف دی رسولو د الله د عبادت مقصد نور خلق له ضرر رسول ندي ا د نور خلقو پریشان کول ندي نو بیا زموږ د اهل علم فتوا دا بس پسیټ موضوع کا فتقوا الله مستطعتم صبر شری واسطه عمر د الله نو یریګه دغه ځکه استاد سره بل شي نشته کلا رکه ودرېږي بل پریشانه کې بل په تکلیف کې بس په خپل سیټ باندې موضوع کا فاذا منتم کلچ پامن شیتاسو فذكر الله نرایا دوی الله
کما علمکم لک څنګه چې تعلیم درکړې تاسو ته ادا سره چې بس د ځان ذکر کوا او دا غیله حلقي جوړوا اور الله مولوی عالمان کباز خلقو حلقي جوړی کړي د ذکر لک سات د پاره وې دا بل بڑکای اسوک سرونه خوځي سوک سکتي دا تاسو پکار دي چې دا پیغمبر او صحابه کړیو کنه اے زدنات خشه نه نو کدا طریقه راته چې په کومه طریقه ذکر کې کدا صحابه کړي خدا دین دې کوي نه کړي نو نه پسنګ دین جوړ وي الله را آیات کوي حکم علمکم لک څنګه درل تعلیم درکړې ما لم تکونوا تعلمون ازم یو قاری چې ابو وفات ته الله او فناغه وکړ نه کړوي وی بازي په پوزه ذکر کوي دا شو کوي نو دا څنګه ذکر دی دا پوزي د شو ذکر خو چې قرآن او سنت کې راغلي ها بھائی پزان دی یو قسمه څه کړي پوزه باندې شو کې ذکر کوا ار وخت کوا او طریقه به چاوي طریقه به شریعت وی کاغه طریقه نه دا ور ځان دې مکړولو او اس اجر به ملاو نشي بلکې الټه به مختورني فذكر الله رایا دوی الله کما علمکم ادا پر دی عربو کې اولوی کمال له دلته مونږ مولا می ته پوښ نه کوي الته کې چری سړیو په نبی سره وبدر لوي دلیل سره تاسو نه ویل یو کفیل دی نیک سره دی عربي دی الله دې عمر کې خیر برکت تلاوت ډیر شوقي اسه عربي سره نه دی دله چې تلاوت کې جاړي په مو پکټو بدل لناس زما یو بچی محمد عیسی علیه وی تلاوت وکړ زمون د قاریانو عادت دا دی دید تلاوت پسې وای صدق الله العظیم وای کنه وای نو چې تلاوت کو دیو نو هغه با بشر بچی مې نه سغته وي مت دلیل دی باندې څه دلیل چې د تلاوت پسې دا وای نا تعالی سي بیا ایزه سزا نه ورچې ته دا مې لیکوي دی ادا زمون پکړي کې حضور مولا له هغه ویلی ادا زمون یو پیر شه و ټول خلک مریدان او هغه ویلی هغه به دلیل د قران او سنت ورکه وګوره صحیح حدیث د سنن کبرا کې راغلی وې د تلاوت په اخر کې دا سره وي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ابل دعام دا تاسو له ورځ ماومي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين ما چاله یاد لبای وګوره بعض طالبانو زموږ یاد کړی دا د تلاوت په اخر کې سره الله دې موږ تاسو حرمین شریفینو لګو جل تک درس حدیث وشي نو تاسو وګورئ چې دغه دعا اخر کې وای هر شي کې د سنت او اتباع سره ورته تبلیغ والا سوای وای کسو کو د اسمات لکینا سو خود خپل نبی د سنت او خیال او ساتلو وګوره دا د اسمات له عبادت ته دغه شان ده کنه اکه مز دیو کو خو به طریقې دیو کو نو دا عبادت نه جوړیږي چې طریقه پکې د الله د حبیب نشتا هر شي کې ک طریقه د پیغمبر علیه السلام رااله نو دا شی به عبادت جوړ شي نو هر شي کې ګورای ا دلیل لټوي چې بای دلیل سره دا نه چې ټول عمر د شپې ته کاله او کارو کو او د سره قران او سنت کې دلیل نشتا فذكر الله كما علمكم اکثر پیرانو یو خو ذکر خپل جوړ کړي تابانه مسنون ذکر نه کوي او کیفیت مول خپل جوړ کړي تاسو چې کوم پیر ته ورنږدې کیږي ناغه د ځان ذکر جوړ کړي او هغه له یو طریقه جوړ کړي هغه طریقه په قران او سنت او په سلف کې نشتا مونږ به الله له پسر سیګو کم شی چې خیر القرون کې موجود بلا نکیرا رایا دوی الله کما علمکم لک څنګه تاسو له تعلیم درکړې ما لم تکونوا تعلمون اغه چې نوې تاسو باغی پویدون کی والذین کسان یتوفون منکم چې وفات کړي شول د تاسو نه ويذرون ازواجا فرخذ ببيان وصيه لازواجهم
دا وصیتن منصوب دے بنا بر مصدریت یوسون وصیتن دیب وصیت کئی وصیت د پار د خپل بیانو متاعن د سامان ورکولو ال الحول ترکال پوری غیر اخراج نبی غید کور نشڑلی شوی فین خرجنک دکال نفسی پخبل دکور روتی فلا جناح علیکم ننشت دی گناہ پتاسو فیما فاغس کی فعلنا چکوی دا زنانا فی انفسهن دخپل زانو نبارک من معروف د شریعت مطابق واللہ عزیز حکیم اللہ غالب دے خاوند حکمت دے قربخ کی ویلیو چی سوک وفات شی آیات بدر نہیرنی 234 نمبر آیات کی ہوئی چی سوک وفات شو نو د خز عدت سلور میاشتی او لس رزی دے او دلتے پکی کال ذکر کو نو کدا آیاتم د عدت نشی او غم د عدت نشی نو بیا دا آیات پاغي منسوخ دے اگر چې دا رستو دے او غم مخکره خدا آیات پاغي منسوخ شوه دے پسلور میاشتو لسرزو دی یو کال دا حکم منسوخ شوه دے او ناسخ په تلاوت کې مخکره او په نزول کې رستو دے اغه آیات ناسخ په تلاوت کې مخ کې د خو په نزول کې رستو څوک پوښوي په دې باندې بھائی ها اته سمخ کې ویلیو او ریذلی مولانا حافظ ابن قیم رحم الله وی د ایمان نفس د الله په نعمتونو کې لوی نعمت سره د دین صحیح سمجھ او پوها دا څومره خلک چې په بدعات او شرکیات او بی دینو کې اخته دا د سوء الفهم نتیجه ده بعض علماء وی آیات منسوخ نه ده آغا خود عدت نه او دا د باب د وصیت نه ده هبای آغا عدت او دا وصیت ته آغا عدت او دا وصیت ده اے وصیت یو خاوند کو نو استحبابی حکم دے چې پدې دې عمل وشي یره وې زماده خزب یا ګره زما د مرګ نفس دا چې او کال ګره د کور نو نباسي ابن کثیر وای دا آیات دلالت نه کوي په وجوب د عدت کیو کال لکه څنګه بعض علما او جمهور ویلي او غندا د منسوخ شي پسلور میاشتو لسرزو دا خو من باب الوساط دے بالزوجات آغا عدتو دا وصیت دے نو چې آغا عدت شیو دا وصیت شي نو دا یو استحبابی حکم دے او دا منسوخ نه وللمطلقات متاع او د پار د ټول طلاق کړو شو زنانو متاع فائدہ ورکول دی د متاع مراد بعض مفسرین وای نفقۃ العده مراد دا اې د عدت درزو نفقه په خاونوي د عدت د ورزو نفقه بچاوي دا په خاونوي نو متاع مراد یا نفقۃ العدت ده یا تیاغه متعد چې مخ کې تیر شوا او د آیات مطلق ده نو واجب متعی او مستحب ټول ته شامل له د پاره د ټول طلاق کړو شو زنانو فائدہ ورکول دی بالمعروف د شریعت مطابق حقا علی المتقین دا خبر حقا او لازم د تقوا دارو کذالک دارنگ یبین الله لكم آیاته بیانوی تاسو ته الله خپل آیاتنا لعلکم تعقلون
دیر پارا چتا سود عقل نکار واخلی علم ترت گورنا الى الذین حغ کسانتا خرجوا چوتیو من دیارهم دخبل کورننا وهم الوف نئی پزرگنو حذر الموت يرد مرغنا فقال لهم الله موتوا فرمایلی وی تعالی مرشی ثم احیاهم براجون ذکریو اے رویت نہ مراد دے کہ لم ترک رویت قلبی دے او ہمیشہ پر تقریبا قاعده اکثریت چ رویت قران کې اکثر سوی اغا قلبی وی نو علم طرف معنا د علم تعلم دے ذکر پیغمبر علیہ السلام ایلی دلینو ایدا سخلقو د بنی اسرائیلنا دی وی د طاعون د بیماری نه تختید الله یو متعدی بیماری دا او یا اهل علم لیکلی د جهاد نه تیخت کولا ورطاعون بیماری چې په یو ملک راشي نو د شریعت حکم سره چې دې نه به اوزینا اج په کوم ملک د دې له به ورزینا دا شریعت حکم دی عمر رضی الله عنه شام تروانو لاره کې ورته پته ولګیدا چې کمزې لزیل ته د طاعون بیماری راغله نو صحابه سره مشوره وکړه اخر کې ډېری مشورې وشوي خو باز خلکو ورته وی چې الله د حبیب لیلی صحابه دي در سره د بیماری دی وطن ته مبوزا دې کې صحابي راغی هغه موجود نو هغه د الله حبیب نه می حدیث اورېدلې چې کله په عمل طاعون بیماری را لا او تاسو پکې نو زیبنا او چې نه یې نو ورځي بنا او دا مسله تاسو د براشي بیماری دی او نبل ته لګي کنا نو یو مستقلا عقیده د قران د دې نفي کوي د استقلال پتور یو بیماری د بل نه لګي دا سببیت په مرتبه کې شریعت مني لکه نبی عليه السلام ته باندشي وای خان وی دا خولي خولي او چې یو خارخي خراشي نو غټولو باندې خارخ لګي او ټول خان د خارخ د وجه نه پمنشي نو د الله حبيب ورته وای فمن اجرب الاول اولنې اوخچا خارخ په لګول اې دې په لګورې ته خو دې زکام واله او د ما د وجه نه دې د باندې مولګي نو د مال چا لګول ابای په خبره نه پويږي دله خو زمانه ولګي دا مال چا لګول یو ګره د سبیویت په مرتبه کې دا زکام څوک لګي یره بیګا غرم وروته او زکام والے روزانه روز خوای دینه خو په دغه رضی لیکلی وی والے زکام وای روزانه یو شیخ ری بیماری کې نه خو په دغه رض دی خور وای فلانه شی می خورلې مړی می خراب شوی دا ورته سبب جوړ شو ورنه بیماری لګول والا سوق دی اغه ذات د الله دی او د دې داسې وطن نه بتیختنه کې اهل علم لیکلي وایي سينه سوق تختی او مرګ نه بچ نشي دی وایي پتیخته مرګ نه خلاص شو قسم دې ک پتیختو د مرګ په سو خلاصي کله د دنیا پیدا را او چا د مرګ نه د تیخته زو نو مونته کوي بند چلتا وایي اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدا چرته کوي مرګ براشي اگر کپ پخو کلاګانو کوي دالی رضی الله عنه د فارسو کیدار ولاړو نو س عجیب خبره وکا اسو کیدار لوی وې د چانه به سو کوي کتا والا نه خبر والا نه څه پوښي په خبرو اے سو کوي شریعت کښتا
د نبی علیہ السلام سوکای صحابه کړي او سوکای والا سوکای کوي خو چې د بر حکم راشي به د سوکیدار بچکول شي نو سوکای خو به کوي خو بر والا نه کته والا نه دې کې څومره حکمت د دین پروت دی یا دا خلق د جهاد نه تختیدلیو علم تر تپوهنی په هغه کسانو خرجوا من ديارهم چوتیو د خپل کورونو نا وهم الوف نای پزرګونو حذر الموت دیر د مرغنا اې د طاعون نه تخت کړي او یاد جهاد نا فقال لهم الله موتوا ویلیو دوی تعالی موتو مړشی ثم احیاهم او به دوی را ژوند کړیو ان الله بشک الله لذو فضل خامخ خاوند مهربانی دے علی الناس فخلقو ولكن اکثر الناس لا یشکرون لیکن ډیر د خلقو نه شکر نه ادا کوي وقاتلوا فی سبیل الله جمهور علماء اذا قاتلوا کی امر چاہتا ہے وقاتلوا دی کی امر چاہتا ہے نو دادی امت د نبی علیہ السلام ته وقاتلوا دی امت توي جنگي گئی د کفار سرا فی سبیل الله فلا رد الله کی دا د جمهور مفسرین قول بعض مفسرین وینا دا د بنی اسرائیل کوم خلق چې ژوند دکل دایله وګور تاسو خو jihad نه تختیدای خو مرګ په jihad نه ده بلکې د مالک په حکم نه نیته وقاتلوا فی سبیل الله او جمهور غمخ کی قول ذکر کئ jihad او کید کفار سره د الله لار کی واعلموا فوه شیء ان الله سمیع علیم بیشک الله اوریدن کده او فوه ده من ذا الذی سوق دی غکس یقرض الله قرضا حسنا چې قرض باور کی الله تا قرض خیستا قرض حسن ستو ایباجو النفقه فی الجهاد اے په جهاد کې مال لګولو ته قرض حسن وای مخکې حکم د قتال کو نګور جهاد بغیر د مال نه نکېږي دلته مال لګوا چې د جهاد اسباب په خپل کړي شي او باغ کافر سره جهاد شي د عمر رضی الله عنه قولم دی وی قرض حسن سره المجاهده والانفاق فی سبیل الله قرض حسن ستوي د الله لپاره کې jihad او مال لګول توي کافر سره د مسلمانانو جنگ دی قرض ورکای مسوک دی هغه کس چې قرض ورکی الله ته قرض خیستا فیضاعفه له نزیات بکی دادتا اور رستو معنا کو رستو صورتونو کې چې مضاعفت دا دغنوالی نه وای مطلق زیادت توي اے مضاعفت دا نه دي چې د 1 روپۍ نه 2 جوړي کې او د یو شینه 2 جوړ کل بلکې مضاعفت مطلق زیادت توي سمره چې الله خو خشي فیضاعفه له نزیات بکدا دلرا اضعافا کثیرتا فزیاتول ډیر سرا والله يقبض ويبسط الله يقبض ويبسط علماء غني معنا غاني کړي نو سوچ ورته کوي الله تنګرا ولي چې څوک مال د الله په دین نه لګي ويبسط فراخرا ولي چې څوک مال لګي
الله تنگرا ولی او فراخرا ولی والله يقبض الله تنگرا ولی او فراخرا ولی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او دی الله تبتا سوا پسکړې شي علم ترى دلتم رؤیت قلبی نے پمانا د علم نے آیات ګورن ال الملائ سرداران من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا من بعد موسی پس موسی عليه السلام نا اذ قالوا کلچ ویلی وغویل نبی لهم پیغمبر ته چې د دوی پیغمبرو او مختلف نمونه دي کې علماء ذکر کړي سو کوئی دا یوشع ابن نون علیہ السلام او چا د بل پیغمبر نوم ذکر کړي اذ قالوا کلچ غي ویلی لنبی لهم پیغمبر ته چې دا غي پیغمبرو ابعث لنا ملکن مقرر کا مونتا یو بادشاہ امیر الجہاد را مقرر کا نقاتل فی سبیل اللہ چی مونگا او جنگی گود اللہ لا رکھے قال دے پیغمبر ورطا فرمائے لیو حل عسیتم آیا نزدی ایتاسو ان کتب علیکم القتال کچر فرض کړي شو پتا سبانه قتال او جهاد د کافر سره الله تقاتلوا دا چې تاسو به جهاد نکئ قالوا ندی بنی اسرائیل ویلی وما لنا سشی مغلرا الله نقاتل فی سبیل الله چې موږ به جنگي ګونه د الله لارکه وقد اخرجنا من دیارنا او بشک موږ را شړلی شو زموږ د کورونو نا کافر ملک او وطن واغسمږ روشړلو و ابنائنا او د خپل زامننا ای زموږ اولاد قید کو موږ روشړلو فلما كتب عليهم القتال نو کله چې فرض کړی شو فاغوی باندې قتال او جهاد تولوا اوریدلی وغیب الا قلیلا منهم مگر لغن تی کسان دا غوینا دا دری سو دیار لسو کم چې د نهر نه پوری شویو لکه امام بخاری رحم الله بخاری شریف کې د برا رضی الله عنه نه دا سے نقل کړي چې الا قلیلا منهم دری سو دیار لس مومنانو چې د نهر نه پوری شویو والله علیم بالظالمین الله په دې ظالمانو وقال لهم نبيهم ویلی وغویت پیغمبر داوی ان الله بشک الله قد بعث علیکم بشک مقرر کړي د تاسو ته طالوت ملکا طالوت بادشاہ اول ورته وی مونږ ته امیر جوړ کا او چې امیر جوړ شو نو بیا په اعتراضونه کوي قالوا دی بنی اسرائیل ویلو ان یکون له الملک سرنگ بشید طالوت لر بادشاہی علینا فمونگا ونحن مونگا احق بالملک ډیر حقدار یو په بادشاہی سر منه ددنا ولم یوت ساعتا من المال ندی ور کړه شوی د تفراخی د مالنا د سره خمال ډیر نشتا دې زمون څنګه امیر جوړی دیشي قال پیغمبر ورته ویلو ان الله استفاو الله دې د مشرای د پار غور کړه دی علیکم پتاسو وزاده بسطن زیات کړه دې د تفراخی فی العلم والجسم فعلم او فبدن کی علم نس مراد دے نو بعض دلته علم الحرب وای و امام قرطبی وای وهذا تخصیص العموم من غیر دلیل
دا په یو عام کې تخصیص دی بلا دلیل نو عام علم د شریعت ته مراد دی د شریعت په علم کې علم الجهاد او علم الحرب پکې شامل وي نو چا چې فی العلم کې مراد علم الحرب غسته نو دا تخصیص د عموم د بغیر د دلیل نه والجسم او په بدن کې امام بغوی په معالم التنزیل کې وای کان اعلم بنی اسرائیل فی وقتی په دغه وخت کې د لوی عالم نو دیو ګره د امارت خبره شو چې د علم په سبب د امارت ورکړې شو او دا قول امام قرطبی د ابن عباس رضی الله عنهما نوم ذکر کړي چې دغه وخت د زیات عالم نو د جسم نه مراد وې دي کې د بدن غټوال نه ده بلکې شجاعت سے مراد ده وزاده زیات ورکړه دی الله دته بسطن فراخي فی العلم په علم شرعی کې والجسم او په بدن کې دکې شجاعت ده او دکې بہادری ده والله یؤتی ملکه الله ورکوي خپل بادشاہي مې شاء چاله جو غواړي والله واسع الله فراخ بخنه والله علیم او په دې نګور توالود بادشاہ شو خود دې خو خنوا ادي کې دا وې ګورا ولې jihad نکولو او امیر پکار نه نو چې امیر جوړ شو نو به پاغي جنگ شوه د امت توي چې دا خبره وګورې نه کوي چاول خستا سو امیر جوړولو جنگ نه او ار سړې وای چې ما به امیر جوړه هر څوک دا اوستو جنگونه پسې دي خبره پټه پرته د زړه کې اوبای نن په بشرای جنگ دی دې شي ډېر کار څه کړي کار ډېر خراب کړي وقال لهم نبيهم ویلیو دویتا پیغمبر دوی ان آیت ملکی بیشکا نخا او نشانا او دلیل د بادشاہی د توالوت سده این یهتیکم التابوتو دا چراب شتا ستاغ صندوق فیه سکینتن چراغی پراتلو کی با آرام وی دزڑو من ربکم ستاسو د رب د طرفنا وبقیه او باقی پاتی شوی بی مما دا غسیزننا ترک آل موسی چی پریخی دی غیلر آل و قوم د موسی علیہ السلام و آل هارون او آل د هارون علیہ السلام تحمله الملائکہ پور تکړه به دي سندک لره ملائکو او د توالوت په کور کې به کې دي ان فی ذلک بشک پدی کې لآیت لکم خام خانخ او نشانه تاسو د پارا ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان ایدی صندوق کیسو وی تورات شریفو آتی دشمنانو تختولو دشمن چراشی د امت اغا دینی سرمایه ختمی پکم ملک چه کافر خواب شیری سمر ذخیره د کتابونو ضایع کړي دا سمر علماء کتابونه لیکلیو ترو صداغي وجود نشتا دا ټول د کفارو د لاس شوی ضایع شوی دي لکه امام ابن حبان د افغانستان لوی د جرح تعدیل امام دی
سمرا پشلونو کتابونه دی خطول مفقود دی ادا الله شان لګوره دا دین محافظ څوک دی کله دا چې عالم خپل کتاب رکشي والله دا سه شاګردان ور کړی چې هغه ټول له میزان ته محفوظ کړي دای په ذریعہ امت تر ورسیږي دیو جنا ضروری دا چې هر سړی به بیدار ناسوي کله دی او شیخ او استاد علم پس طریقې کتابونه متابونه ختم شي خدا دین خو ختميږي نه کنا د دې محافظ الله دې نو دا هغه شاګردانو په ذریعہ باندې هغه علوم خلق تر ورسیږي نو تورات د دینا تورات شریف دشمن تختول اگر د الله په هر کتاب کې سکینت د زړه ټکور وي د زړه آرام وي ایمان سره وای دا د زړه ټکور کتاب دې کنه یا وای دا د زړه د ټکور او د سکینی کتاب دې نو کتاب الله ته کافر تختول او چې بیا واپس ملائکه راړو نو فيه پراتلود دی کی سکینتن تاسو د زړه سکون وای ذکالا بذکر الله تطمئن القلوب قران وای خبر شي د الله په کتاب باندې زړونو ته آرام او ټکور حاصلېږي د بقیت النس مراد دی ور د لفظ سکینه قران کې شفق کر تراغلینا ځان سرایاتونو لیکي یو دلته د دوزلی سوره توبه کې ده سوره توبه کې آیات د شپږشتم او دویم د سلوختم سوره فتح باغې کې درې پیری راغلي سلورم آیات اتلسم آیات او شپږشتم سوره فتح کې درې ځلې راغله سلورم آیات ده اتلسم آیات ده او شپږشتم آیات ده نو سو پیری شو اوبای یو داسو دو پیری سورہ بقرہ کې او درې پیری په سورہ فتح کې وای شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله وی چې کله په ما باندې مشکلات او تکلیفونه ډېر شي نو ز آیاتونه د سکینه ولولم او هغه مشکلات الله لري کی ابن قیم رحم الله مدارج السالکین کې وای امام په تجربه کړي فرایت لها تاثیرا عظیما فی سکونه و طمانینته علماء په خپل تجربه راویا د علماء تجربه باندې کنه دا د شیخ الاسلام دا خبره څه کوي یاد لري بعض خلک صرف د دې تجربه باندې د نور چانه باندې هبای په دنیا کې خو یوازې شیخ الاسلام ابن تیمیہ او ابن قیم رحم الله نه وکړ تاسو نو مخکې ماوي دا علماء تجربه د په خوانه وایي چې څه مشکلات دي دا مسلمانان سورہ یاسین وای کنا پس کی الله په احسان ہے دواز اهل علم تجربی وګوره تجربه چې د قران او سنت سره ټکراو ني درسته ده جایز ده عمل وکړي حافظ ابن قیم رحم الله و امام پریشانوں کې جدا علوم اکله داسې ځل پریشان دی الله دې ټولي بد دي نو دا شپږه یاتونه چې وظیفه کې ویلولې تب وایي کې پزړه په چاپټای ولګولا دنیا د غمونو زیاده دې کنه دې دا ورځ سمره غمونه راځي په میاش کې سوره غمونه راځي نو دا آیاتونه د سکینه ځان سره یاد ساتي دا چې غم زده وي نو الہ العالمین عزت سکي ټکور هاور کوي او دی باندې تسلی حاصلېږي د بقیت النس مراد دی
نبا ابن عباس رضی الله عنهما وېدا د موسی علیه السلام امساوا او دا هغه تختو چې تورات په کې لیکل شوی او دا هغه ماتي ټوکړي وي چا دا سیم ویلي دي پیزارو دا غوي نو دا غي امساوا یا دا غي پګړی و پټکیو یا تینا علم و تورات مراد دے اصل کی دا بقیت اللفظ قرآن کی راغلے قرآن یفسر بعضه بعضا نگور قرآن کی دا لفظ دری کرتا ذکر شوئے یو دی آیات کی دوی مگوری سورہ ہود کی دو پیری راغلے مگوری سورہ ہود د سورہ ہود دولسم پارک رازی دا لفظ د بقیت دا قرآن کی دا سو کرت راغلے مگوری سورہ ہود یو سلش پاڑا سمیات گورئی فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیت فلولا كان من القرون نولنو داغ پیڑون من قبلكم چتا سنمخ کی تیری شویدی اولو بقیت خاوندان د دین خاوندان د طاعت خاوندان د عقل او د بصیرت نګور بقیت په دې آیات کې په معنا د دین راغله د بصیرت راغله د دین او د طاعت راغله نګور بقیت مراد د الله طاعت د علم دین د عقل د او په هدا نو معلومه دا شو چې دې کې بقیت علم د موسی او د هارون علیهم السلام هغه مراد دې د تورات نه علاوه ځکه سکینه خو داغه مصداق تورات شو نو د بقیت مراد دې دواړو پیغمبرانو علمونه دي وګوره پشپغت یایم کې دا آیات راغله دې وګوره سورې هود 86 نمبر آیات وګورئ بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین شعیب علیہ السلام قوم توئی هغه باقی ګټه د الله چې تاسو حرام کار نه کوي او په حلال طریقې درل الله فریدا ورد تاسو لپاره ان کنتم مؤمنین خطاب کافر لده کچریئی تاسو زما په خبره تصدیق کوونکی ادي کې ګوره یو مسله دا اهما نو سوچ ورته کوي اے تبرکات د انبیاء علیهم السلام دا درستی هغه سره بمینا ساته محبت بساته لکه باندې صحابه ته د نبی رحم السلام د استعمال لوخي ملاو انس رضی الله عنه سره یو پیاله و د الله حبیب بپاغي کې سکل کول نورستوی په د بچو جنگ پدې تبرک باندې نو فیصله له سوکرال یو په دا پیاله کده لرګي او بل په مالی جیدات کو خسنه په ولا واچو امام بخاری وې په دغه پیاله کې وبسکلی تاسو لمخ کی تیر شل عبد الله ابن سلام رضی الله عنه یو کس توي وای راځه ما تلاړ ش صحابي توي وای پدا سيزه کی بموزم کې چې الله حبيب پکې مسکړې او پکم پیاله کې چې اسکا کړې تبم پک اسکا کو کې الله د حبيب ویخت چې سر مبارک په حج کې اخرلو نو صحابي ته دا په خلکو تقسیم کا څوک هغه وخت سنبالي خي بازي بیماران چې بران نو بو کې به دا وخت ورته وال او هغه به د شفا په تور وسکلي
دې ته وایي تبرک د انبیاء علیهم السلام. دا درست دی. خو دې په لګورا څوک چې وایي چې ما سره د نبی د تبرکاتو نه دي هغه باندې په دلیل یې اسنه چې پیزار میزاری خو ته ویل اسي ولنه بکی شه ابن افضل چاته پوسو ودا شاهي مسجد کې په خوا کستا زو خیال بیا چا پټ کله غسیزونه الته امانی سيزونه خو پیزار او جامع او پټکه ودا د رسول الله عليه السلام دي. وګوره علما ډېر خپل جواب کوي دي ته وی جواب علی اسلوب الحقیق. ودا شاهي مسجد کې رشاد نبی رسول الله تبرکات دي. نو مولانا مکی سے بلوی ټول چې پاکستان والا یو نور مطلب صفات شول دا تاسو آسان شی چې ټول پاکستان لور کړ سمو خیال لې کپوی نو شوی په خبره باندې یو به مثال په تور تبرکات کی خود نبی تبرکات وای خالد ابن ولید رضی الله عنه دغه وخت ځان سره په خپل ټوپۍ کې سنبال کړو ا بھائی څه کو یو ځل ټوپۍ تیو غرزه د جهاد کې نو د ټوپۍ د پاره یو سخت حمله وکا اذان په خطر کې واچولو باز خلک ګوره د اسلام سرمایه وي ثوي نو نور مسلمانانو صحابه ډېر ملامت کو چې ته د اسلام یو لوی سرمایه ادي یوی ټوپۍ د پاره د ځان دومره خطرې کې واچولو نا ورته ملامت یا روانه وای ما ټوپۍ د پاره دومره سخت حمله نه کړی دې کې مې د رسول الله وخت مبارک سنبال کړي دا دومره مې چې حمله او کا ځان مې خطر کې واچولو دې د پاره نو تبرکات د انبیاء علیهم السلام سری دا درستی خود دې نور تبرکات وسنګي نو زموږ د علماء او د عرب علماء او خبرم صحیح ده چې د نور چا تبرکات باندې دلیل شرعي نشته د قران او سنت دلیل شرعي نشته کنه پوهیږي په خبره باندې چې کني د بل صحابي وي ختم چا سنبال کړي یو بل او د بل قمیص او پیزار هم غني سنبال کړي نو په دې نور دلیل نشته بدغه پر خبره زین کې کېږي چې دلیل مو پیدا کو نو معنی یو خو دلیل ني بلا دلیل خبره سره یو سره په پاکستان کې سو کوئی دا د پیغمبر علیه السلام وخت ده نو څه دلیل خو پیش کوي کړه بیا ګور په دې تبرکات خلق ناروا کار کوي وای فلانی چې د نبی علیه السلام وخت ده او په کال کې په اورس کوي دا نظرانه شکرانه خلق اچي اسو کوئی د فلانی بابا امسا پاتې دا ادا فلانی نوسی سره را نو کال کې اورز داغي ورسوي اېری پروګري ادا سینیولي خلک داغي دلان دي تیریږي شکرانه غرزي وای بس اوس یو کال دې امسا دلان دي نو شرک بد تبرکات نه جوړه دا وزریه معاش نه جوړه پدی به ورسونه نه کې او د غیر تبرکات ثابت هم ندي د غیر تبرکات ندي دام ثابت ندي اهل علم په کتاب لیکله اکسو قیاس کوي وګوره د نبی په تبرکات او د بل چا قیاس کول دي ته قیاس مال فارق وای نبی معصوم دي ته څنګه یو غیر معصوم قیاس کې انبیاء سدي انبیاء معصومین دي د گناهونو نه پاک دي یو غیر معصوم څنګه په معصوم قیاس کې زموږ علما دا وایي چې د غیر انبیاء په تبرکات باندې دلیل نشتا بیا خلق داغه سره سمره ناروا کارونه کوي داغه سره فيه سکینه دی صندوق پرات لو کې د زړه آرام وي مر ربکم استاسو د رب د طرفنا وبقیه مما ترک آل موسی او باقی پاتې شوی وي دا غسزونو نا چې پریخي دی غیر آل د موسی علیہ السلام او آل د هارون علیہ السلام تحمله الملائکه
پور تکڑے بی دی سندک لرم ملائکو ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیت لکم خام خان نشاند تاسو دپار دوی پا صدق او دوی پا امارت ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان ادای امیر جوړ شو دا امیر سر روان شول فلما فصلت علوت ارکل چې جدا شو طالوت بالجنود د لخر سرا او د کافر مقابله روان شول قال فرمایلی ان الله مبتلیکم بنهر الله امتحان کوي پتا سو بنهر پيو نهر سرا داوی د فلسطین یو نهر فلسطین یا نهر بین الاردن والفلسطین الله امتحان کوي پتا سو پيو نهر سرا فمن شرب منه چاچوس کلی د دین فلیس منی نو دې بزما د تابعدار ننوي ومن لم يطعمه چاچو نسکلی فانه مني نو بشک دې بزمانوي اگر د امیر شرعي تابعداري ضروری ده خو دې د امیر چا جوړ کړي بھائی دا پیغمبر مقرر کړي دی په لګور اوس دا شی ده چې اوس 15000 ډلې دي ا د ټولو امیران دي نو چې امیر مخالفت کور لبزي ته ته دي 500 امیرانو کې د کمی او باندې تاسو لوا ها د هر ډلې سره د هر ډلې امیر دی نو دا یو خبره زين کې اوساته چې امیر نه مراد امیر شرعي دی دا خو یوې ډلې دی او شابه دی بل پسې به خبرې کې نه دلوي د پسې به خبرې کې دا امیر نه مراد امیر شرعي مراد دی دې کې ګور پیغمبر امیر مقرر کړي اكو څنګه روزان لا امیر جوړ کړي بیا به چا منلې ک 1500 امیران بیا به چا منلې تبای اوس دی په لورا هر سړی غږ نه کوي فر سړی امیر دی طالبان غږ نه کوي هر سړی وې ځامیر زموږ یو ځان یده دغه به جوړو ما وای نو منل به شایو وای مامورین کم شي او امیران سری ها نو دی وخت کې یو نه باندې د یو خبره نه وای جهنم لذي اگر هغه بل نه باندې وای جهنم لبازي نو دا اصل ډله بازي امیران دي امیر شرعی مراد ده سم مراد ده امیر شرعی ته مراد ده دا دی ویډل نه ده ځکه دا ډلې ټولې د مسلمانانو دي او اکثر یو ډله په بل ورچي نه وای خپل بیغمه نه ته پیسې کوي اطالب خو ساده مونږ دی کنه صرف دې د فاروخيار د استاد ورې سبق یاد کانه یاد ہے نور دې تابعداري پکې ډېر ای چې استاد ولا سوې کنا قسم دې دا روحاني او طالبان روحاني اولاد دې دا دې جسمانی نه بهتر وي اپ طالب کې خود د منلو ډېر غټه ماده ده مولانا سجاد صاحب رحمت الله علیه وی طالب له چته لګي نو درې پیری بولوي وې دله اسلامي خبر استاد نه کړي منډه وای نو چې ته نیمه لار ورته وي چې ما دې سوي دی د طاعت دمر ماده چې دغه خبره اوریدل سره کوي هغه له سوچ نه غوړتي اول پویوا چې ګورزه دې لیګم یو درې پیری ولا خبره څه کوا مقرره وا الا من اغترف غرفه بيده مگر اسوک چې ډکه کا یو ول په خپل اسبانه بعض اهل علم دې کې فرق کړي د غرفه او د غرفه په منځ کې بعض الغرفه بالکف الواحد یو چون چې ولا مونږ وای او غرفه بالکفین وی اباظ علماء وی کلاهما لغتان بمعنى واحد غرفه او غرفه کې فرق نشتا چونگلم وی لپلم وی قرآن و سنت کے استعمال دیت دارے
کله ید یووی خو مراد تی دووی. دې باره کې مفتی رشید احمد رحم الله او رساله لیکلي او د قران او سنت دلایل را جمع کړي. ذکر د ید او مراد تی یدین وی. اوبای کله اهل علم په یو مسله باندې قلم را پورته کی نو کدلته بيدیه نو کو غرفه لپا مو کنو بیا بيدیه په دواړو لاسونو اک چونګوی نو پيو الا من غترف غرفه بيدیه مگر هغه څوک چې ډکه کایا ول په خپل لاسونو یا یو چونګ په خپل لاس دواړو معناګانو احتمال پکيو. فشربوا منه ندیس کلی وداغینا الا قلیلا منهم مگر لغنت کسان ددوینا الا قلیلا منهم مگر لغنت کسان ددوینا. چې ورل لپی ما په لیو نه کته زمیدار مو په بوس کولو کته دي د زمیدار لاس دومره خراب دی وای کدا صفاکو نو نیمه ګټه را نه دي ځکه هغه کار باندې ګنده کنا نو هغه خلکی دی په وو باندې شوبو ویږي په لختي دی بارہ کې روایت هم راغلي دا علامه حافظ ابن قیم رحم الله کتاب دې وې څوک چې حدیث نو وې د خولي سکاک او د خوراک پته نه لګي د الله حبیب باغ او به استعمالولې چې په مشک کې به شپته رکا او عرب مش ای پلاو ځای کې به رازوان نو په دې طرف نم هوا لګي دې په نم په لګي نو هغه ټول جراثیم دی وبو کې شي مرشي او به یخي شي په خوا کوم خیال اوس خلکو ګره دا عادت د اسلامو دی مشرانو له بیان دي دا مشران اوس مشکل راځي پیژني هر کور کې به منګي دو بو ډکل اپو چت زیب پراتو کو نه بو او دا چې کلاو ځکه بو چې باغې به هوا لګي دا نو ساری چې برا پاسې دی ابدا سي خولي یخي ویل کوره پکې چا چوري د مشک او د مټ او د منګي یو حکم دی دا الله حبيب بداو به استعمالولي یو صحابي وبل غولې په باغ کې نو الله حبيب ورته وی کدا سي وبدر سره چې بیګه په مشک شپتي رکړي نو را دراکا و الا قرعنا قرع دې ته چې خلف وبو کې ها بھائی قرع استه وي بس دې لختي وبو ويږي او خلف مبارک په کېدو اسکو یې نو دای په بس خلی کې خو یو ځان موړ کو ادي دې کې او بلې مسلې ته سوچ کوي د جهاد اقسام دي او دا د علماو په اتفاق دي جهاد یو قسم نه دی د جهاد اقسام دي اېډم باندې جهاد دادې چې د نفس او شیطان سره وکا د شیطان ممنه دته وای د نفس او شیطان سره جهاد دا اخرى او دا مخرى او ډیر بخره لګ بخره دا د نفس سره جهاد دې کنه نو چې تعالی وای اخرى او مخرى اته پدې کې د خپل مشر نه مانه نو سبا خو تعالی جهاد کوي دا که حمله او کوي خو بسر ور کوي هغه کې به سو مانه په خبره پويږي کنه پويږي دیو جن ګورا دې دین کې ټول منل دي د طالب کې مدرسه کې د منلو ماده استاد شیدل رټنه کوي دا د علم سره یو حصہ او یو طالب استاد وال او ورته د الله لپاره مې معاف کا دا ورته د عوام د چاره لپاره پولیس تغلا کې بھی نیولې دا بھائی دا استاد چې طالب ټکای چا لپاره وای وای استاد لوي د الله لپاره مې معاف کنا ولې د عوام د چاره لپاره کسب دې ک تاسو زمونږ دی په وګورئ زمونږ رونه یې او زمونږ د سر تاجونه مونږ چې له خبرې کو کنه نو د سر پاره کو تاسو سره نه ما پټېشت نه بولشت د دې لپاره کو چې بھائی بعض عادت زمونږ نه لري شي اګه نه کو نو سبب مو یو طالب غلط ګرځي او سبق نه ادا یو ما ولو نه وي نو زبد الله پنځ مجرمیم کنه به
زب خپل غاړه خلاصوم چې سمره دا باقی ور کول والا سره دا اکرما رحمه الله د قران او د سنت یو لوی عالم دی وې د ابن عباس رضی الله عنه زنجیر کې تړلې دا علم ټول پس کې کړه زنجیر کې کړه یو ځل شیخ الحدیث رحمت الله علیه ژوند او سراج الدین سے نو التزباړي مدرسې لاړو نو یو کس راغی یو بچو نو مدرسې ته تختیدو بیړای ولا چولی وی دا اوسه د پلار دښمنی وا ا مدرسې ولا علماء ولدان وی چې بيد دې ولې تړې دا چې پلاو بیړای وی چې هغه پکې خاو د اسمات لمتلې شو کو تختیدې نشو د ور سره خپل کبه دې کول نو اکرمه رحم الله په زنجیرونو کې تړلې د قران او سنت یو لوی څه جوړ شو لوی عالم ته جوړ شو استاد کسوي سوي دا ستاسو فائدې لپاره وایي زخپل هغه وخت کې تبلیغ کې دومره خلق بنت ریوند لاړو الله دې عبد الوهاب صاحب قبر د نور نډک کې ژوند دی نو دا عادت دا د جوړ تبلیغیانو لپاره هغه به بیان کول خپل وبکې ود شو او که څوک بولو د شو نو راکوب شو ورپسې اپ سکون به ووال بھائی شکر وباسي چې موږ په سکون نو نس پینګری لکتل دا د دې بډاګانو لپاره ها بھائی کسپینه ګیره هغه پلار په یو به د سکو والو رانیغ به کو و عزت له بیان کو متاسو سه دی ور سره خپل کبدي ور سره کول کو سو کې لس روپۍ پیجنې نو ویش اتاسو کې یو د یو 200 کچاوالو چې ویښه نو کار خیر ور سره کو نو اره ور سره کو تاسو لوا یو سړی ودلې ول ټول لس ور کې یره دی ودلې دل بنو ورکاو نابل یو 200 کوالو حساب لس روپۍ درځي اکاغه په سکونو والو رسو ورته ورته دوی را پامې نو سول مرای نه ویلی شي کنه ویلی شي د پیسو څخه قدر قیمت ده د الله د کتاب دی یو آیات مقابله کې وګوره د منلو ماده نو د چا کې چې منلو ماده نه غنلوي سړی الله نه جوړي د امیر دان من شری امیر دې چې اوس کا او مسکا او خرا او مخرا نو سبا خوبت په جهاد کې سر قربانه فشربوا منه نسکلی وی دید دینه نهر نوبو الا قلیلا منهم مگر لغن تکسان دا غوینا فلما جاوزه هر کله چې ور پورې وته او د دې نهر نه هو داتوالود والذین آمنوا معه او هغه کسان چې مؤمنانو د دې توالوت رحمه الله سرا قالوا لا طاقت لنا اليوم نو غي ویلیو نشته د مونږ لره طاقت نن ورځ د مقابله د جالوت وجنوده او دا غد لخرو او ای پوښوي په قران باندې ور وی نمنل نو الله ته توفیق واغستو پس بزدلی پکې رااله منلو کې ټول سره دی یو نه منلو پسې سمره نقصانات راځي اے پزورګونو خلق دی او دا څنګه غني چې کافر دي مؤمنان دي خو پیغمبر ورته یو امیر مقرر کړي دا خبره نه مني نو الله ته د لوی کارونو توفیق سلب کو قالوا غیویلو لا طاقت لنا اليوم نشتر طاقت مونږ لرنن رز بجالوت و جنوده د مقابله د جالوت او د مرګرو داغ قال الذين ویلوا کسانو چغی د امیر شرعی خبره منلوا او هغه مطابق او بس کلی وی سمره چي ویلیو یظنون غیقنو انهم ملاق الله چې دایب ملاقات کید الله سرا کم من فیاتن وی ډیر زلی ډلی قلیلت لگی غلبت غلب حاصل کړي را فئتن کثیرتن پډل ډېری باذن الله په حکم د الله والله مع الصابرین الله خصوصي مرګره د صبر نا کو دې دا درې سو دیار لس کسانو او غي خبره منلې او مؤمنان ګره ټول دی وای
خو منن کو له توفیق ملاو شو او د نه منن کو نه توفیق سلب شو. او دې کې دا کم من فیاتن کې کم خبریه ده. علامه رضی او قاعده ذکر کړي وای من داخليږي پس د کم استفهامینا نو قول بالخبریه دې کې اولاد. علامه رضی وای من داخليږي پس د کم استفهامینا او دلته من فیاتن باندې من راغله. کم من فیاتن ډیر زلیا غډلې لګي غلبها حاصل کړي را فیاتن کثیرتن پډل ډېری باذن الله د الله په توفیق او د الله په حکم او اراده. یو دا په ډېر والی نه دا دیو جن دې کې علما وغه اقوال را جمع کړي دي. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ قول امام بخاری رحم الله نقل کړي یو ځل مؤمنانو مسلمانانو تواعظ کولو و انما تقاتلون باعمالکم. مسلمانانو تاسو ګره کافرو سره جنگيږي د خپل اعمال په سبب باندې. که تاسو کې عمل سم درست دی او 100% دی نو کاسله حل غدا تعداد کم دے خدا الله مدد ورازی. او کستاسو اعمال درست ندی نیتونه سم ندی نو کډیر یی نو پډیرو غټن کیږي. دل دې لګوي خو چې هغه صبر ناک دی او دا غي دا یقین دې چې مونږ به الله سره ملاويګو نو کدا میدان او د الله حکم مفریخ نو جواب بکو. عدل ته امام قرطبی ډېر جړه کړي کنند وې چې څومره به جړه دی وای ګوره قران سوې چې ډېر زلی لګې ډلې غلبه کړي پړلې ډېرې او نن خبر اولټه شوې دا مونږ دین پریخه ایمان مو پریخه نو د دشمن لګه غونته ډلا د مسلمانانو په غټه ډله غالب وي. څومره امت مسلمه ده لیکن نن ټول د ذلت ژوند تیری اټول د کافرو د يهودو نسوارا او غلامان دي. ډېر زلی ډلې لګي غلبه حاصل کړي د پډلې ډېرې باذن الله د الله په توفیق باندې د الله په حکم او د الله په آسانتیا. والله مع الصابرین الله خصوصي مرګره د صبر نا کو دے چې صبر کوي پتواعاتو صبر کوي د ګناهونو صبر کوي په مصائبو. ولما برزوا لجالوت هر کله چې میدان تروتیو دا مسلمانان د فارد مقابله د جالوت د کافرو مشرو وجنوده او دا غلخ کروتا قالوا ندی مومنان ویلیو دریو سو دیار لسو ربنا افرغ علینا صبرا اے رب زمونگا راتوی کی را نازل کی فمونگبان صبر وثبت اقدامنا ومضبوط کی قدمنا زمونگا وانصرنا زمونگا مددو کی علی القوم الكافرین فمقابلی د قوم کافر کې. او دغه شان آیات سورہ ال عمران کې مرাজি ځان سرولی کوي یوصل او شپکسل وختم نمبر چې وای میدان جهاد کې دعا رد کیږي نه وای دو دعاګانې وای نه رد کیږي یو چې اذان کیږي او دویم چې قتال شروع ده. نګور عین میدان کې الله نه سوال کوي په صبر را نازل کی او زمون قدمونه د دشمن مقابله کې کلک کې او د دې کافرو مقابله کې ممدد کې فهزموهم باذن الله نو شکاس ورکړو اغویتا د الله په توفیق باندې.
او په دې لخر کې داوود علیہ السلام هم دې او لا ورته پیغمبري نه د ملاو وقتل داوود جالوت او وجل داوود علیہ السلام جالوت لرا داوود علیہ السلام را فاسدلو او جالوت چې د کافر مشر هغه قتل کړو واتاه الله الملک ور کړو الله وی ته بادشاہي داوود علیہ السلام ته والحکمت او نبوت وعلمه مما یشاء او تعلیم ور کړو داغه چې د الله خو خشوي وا د مارغانو په خبرو پویدو د زناورو په خبرو پویدو او حدیث کې راغلی د الله حبیب وای پټولو کې لوی عبادت گزار داوود علیہ السلام یو ورځ به رو جواب بل ورځ به کو جواب او د شپې وا جامع به بدل کې نو درعیت په کوسو کې به ګرځېدو داوود علیہ السلام یو ځل ورته الله ملائک رولي ګلودای جامع بدلی کړي او درایت په کرسو کې ګرځي هاي لوی داوود علیہ السلام څنګه شخص ته وای دا خډر نیک سره دی الله پیغمبر دی خو یاره د بیت المال نخري اگر چې دا جایز دي او قدم د لاس او خوراک و نو سمر بهتر بوا نو الله له وجړل الله ورته اوس پنا داسې نرمکا لکلوند خټاو زنانه چوڑ واغږي بغیر د تودولو ټکولو به داغې نه پګوتو کې لکه خټې نشي جوړې زغری به جوړولي خیرات بهم کولو او د بال بچ د رزق حلال ذریعہ وا نو وعلمه مما یشاء تعلیم ورته الله ور کړو داغه چې خو خشوي وا وګوره دا مختلف کسبونه پیغمبرانو کړي خپل په وګوره بعض کسبونو ته د ناپوهۍ د وجه نه خلق په عرف کې بد ګوري نو دا څه بنوي چې نبی دا سره دی کې بیا ګوره د کفر خطر وي اے انبیاء او د اوس په نکار کړي نو زموږ استاد په معاشره کې چې اوس په نکار کې غته لوهار وای ا د پښتنو یو ناکار عادت دی چې بعضی کسبونو والے لسکه لکه وې دا پنجابي دا پښتون نه په دې قبایلو کې وې دا کاریګر دی بھائی نو کاریګر مسلمانانو نه غني بھائی سپکی غني د تاسو بنوي چې فلانه پیغمبر لوهار او فلانه پیغمبر یره تر کانای کار کړي نوح علی السلام کیشته جوړ کړي و دا کسبونه ټول پیغمبرانو کړي خو چې په معاشره او عرف کې او کسب خلق د سپک نظر پوي نو ته هغه نسبت پیغمبر ته څه لکه په مسله خو پوه شوي کنه وعلمه مما یشاء او تعلیم ولور کړو دا غس چې الله خو خشوي ولولا دفع الله الناس بعضهم کچره نو د فقول د الله خلق الربازي د دوی رب بازي اې د مسلمانانو د لاس د کافرو د فرعونیت خرونه کما تولنا لفسدت الارض نخام خاز مکه کی فساد براغله وي خدا خو الله د مسلمانانو لخر را پاسي نه اصل حشتا نه د خوراک صدرک لري او غټ غټ قوتونه په تسنس کی او کدا څنګه فساد بسنګ راغله وي کلی بروان وے مساجد بویران وے مسلمانان به قتل کړي وے ک کافر غالب شوه وے وخربوا البلاد والمساجد او خارون جمعتون به ټول برباد کړي وے خدا خو یو لغون ته ټوله الله را پاسي ادا د چا په ذهن کېو چې د افغانستان د غریبانو فلاسو با الله د رزقون ته طاقت سکي پوزه به پیرا کوي حالان کې د خوراک درک نو غربت بے انتها خدا الله قران کې ویلي نو داخل کله خای
وګوره دا اوس لوی خلکو له په دې موږ چې په سفر کولو نو د روس چرچا چې و مخکې بم درنا نوجوانانو د دهریت خبرې کولې او رسو به کولې ادم رزور جتاویل ابن شل چاولې دهریت خبرې کې ا د دې پښتنو واړبم تل دهریان کې دل په پروس کې به تعلیم کولو موږ له اوسه یاد دي شیخ رحمت الله علیه سره موږ پنځیر کې دوره تفسیر کول اول ته یو مشهور کله ډېر پښتانه خلک دي نو د دې کلی خلک ډېر روس لما شومان نوجوانان نو تبلیغ والا پکې اجتماع مقرر کا چیرې وای دا خلک ټول روان دي اوس څوک د دهریت خبرې کوي ایمان سره وایي ځکه جهاد سره جال روانه شو سشوا دې سره جال روانه شو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع دا لګ لګ حرکت وی کو دې کې الله څومره برکت اچي نیمه دنیا روسو الله په کمزور نه کمزور باندې ووالو بیا د نیمه دنیا د امریکای په شکل کې راغله الله څومره ذلت او رسوایی سره سکا واپس کا دا د قران آیات دی الله او کما د شریان او شر د بازي مسلمانانو پلاس د فکولنا ادي په لوري دا الله یو عجیب د دې امت سره احسان دی په خوا به عذابونه را لېګل چې د دې کافرونو به فرعونیان جوړ شول او دی امت ته اوس په عذاب نه را لګم تاسو په لاسو به وجنم تاسو ګورئ دی پښتنو خبرې مو مورید دي دشمنی چې مړ شي خلک ولوي مبارک شه دشمن دې مړ شو وای بس مبارکي مرا کوا ما خو په خپل لاسو نه دی وجه سود مې ونه شو وای کنه وای داس د دې امت سود کوي وای زه په اسماني عذاب دلان دې نه ذکر نه را لګم اے د دې پیغمبر امت اخیرنی امت سود مو نکیږي بیا سود مو په کوم چې تاسو په لاس یې سکم وګورئ سوره توبه وګورئ د دای په لاس یې الله ذلیل کړي لسم پارکی سوره توبه وګورئ او دا غي آیات مبارکه وګورئ ولسم نمبر سوار لسم آیات وګورئ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم دا الله پیغام دې امت توي جنگي گئی د کفار سرا يعذبهم الله بأيديكم عذاب ورکوي الله دوی تستاسو پلا سنو خپل برانی ویشي وای بیا ودي سود نشي ويخزهم وبشرموي دا کافر وينصركم عليهم او مدد بکئی تاسو سره د دوی مقابله کې اج پخپل لاسوی دلدل کئی ويشفي صدور قوم مؤمنين يخيسني د قوم مؤمن ويردب على يخيجي چې پخپل لاسو دی وجلو ويذهب غيظ وقلوبهم او لربکی الله غصد زړونو د مؤمنانو ويتوب الله او مهرباني وو کی الله علی من یشاء پچا چې خوشي د کافرو کی ایمان توفیق باور کی والله علیم حکیم الله په دې او خاوند حکمتونو دې د رومیانو او د مسلمانانو جنگو تاریخ لیکلی نو بادشاہ وې دا یو خيار سړی کی ز د جنگ نمخ کې خبرې کول غواړم نو مغیره ابن شعبہ رضی الله عنه لګریش بادشاہ وې تاسو داسې وای اګوره واپس شي زبتا سو له دور پیسې درک د صحابي ورته پاسې دوی تا خبره ختمه کی ویا ویتا چې زمون کمزوري ذکر کا د دین سیوا مون کمزوریو زمونږ د خوراک سنو مونږ به غټو ونو ته سجدي کولې الله یو پیغمبر را لګره او مونږ ته پیغام د الله د وحدانیت راو موږ له ویلي د کافرو سره جنگي گئی ستاسو پلاسو الله دوی تسکای سزا ورکړي ته کمزور پلاس چې دا غي سو د صحابه سره نه سور لیوان د خوراک سو
عجیب د الله شان دی. ګوره په بدر کې رستو براشي شپک توري وي 314 کسانو سره سوره وي شپک توري دي او یا او خان دي دوا اسونه دي او په 1000 مسلح لخر دي 200 ور سره اسونه دي او دو خان او خوشمیر نشتا او الله د دید لا ستسنسکل ولولا دف الله الناس بعضهم کچری نو د فقول د الله خلق لرباز د دوی لرباز او دا باز اهل شرور په مؤمنانو د فقولنا لفسدت الارض خام خافز مکه کې فساد براغله ولكن الله لیکن الله ذو فضل علی العالمین خاوند فضل دے په مخلوقات باندې. نو الله د مؤمنانو فزری ګور فسادات دفع کوي. نورم د آیات ترجمه علما وکړي په معاشره کې څه خلق مسکی او سن کوي د دې مزوال او د کندوي نو په دې بل مازو عذاب راغلي وي. ځنې مسلمانان زکات ورکوي او شوک نه ورکوي زنه د الله نه یریږي او زنه د خواهش مطابق روان دي نو کده دې باز فزری د باز نه عذاب د فقولنا نو بزم خبر وانه شوي. تلک آیات الله هدایتنا د الله دی نتلوها الیکا لولو مونږ دې لره پتا سو حبیبا بالحق د فارد حق سرګندې دو وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او بشکت خامخاد پیغمبرانو نه یا رضی بایزت